یو سړی و ډېر زیات غریب و او داسې غریب و چې نه د غرمې د روټۍ درک و نه بیا د شپې د روټۍ درک. نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. هاي هاي څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم؟ داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم؟ دې ژوند نه خدا ښه ده چې چېرته مرګ خرڅېږي او زه په بیه والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوږه خدا سړی برداشت کی، لیکن د بال بچ لوږه برداشت کول چې دي خدای دې چاته نه ښیي، دا د سړي د برداشت نه بار. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه وله 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه، دا 1 روپۍ والا بال بجله به پې اوړه والې او وخت به دې پې تېر شي. سړی ډېر خوشحال شو، روپۍ واغسته اوړه موړه وخت یې پټال. د زمانې انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو، د زمانې دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ، یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي. هغه سړی چې اچا وله 1 روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما وله 1 روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو پې وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغه سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم یې، په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت، وزیر اعظم ورته ډېر وژړل. دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو، درخواست والا یو څه ایشو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې محکمې ته یو څه نو اوی زما ما په آرام کښېنه، داسې هغه وزیر هر چا ته لیکي دلته ځای کم. هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي. ما ورته یو قصه وکړه
تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخط وکړي نو بدا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم. نو ما ورته یو کیسه وکړه. ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی. ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده، کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی، نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه. ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی. ما په خبره پوهېږئ؟ ما قبوله کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی. نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې ده؟ په دې مې پوهېږئ؟ تا خو به د وزیر اعظم لورم قبوله کړي خو چې هغه خود هم قبول کی که. تاسو خیال راغی د بادشاه لور په بام ناسته ده او سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي، سترګې تورې کړي دي، او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي. نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا، سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده، خدای څه به کیږي. هغې ورته د پاس نه آواز وکړو چې نه بزوری نه بزاری نه بزر میں آیا، کوتکشا په آرام تیریږه. دا د بادشاه لور ده، نه په زور نه په مینت او نه په پیسو، دا به ستا لاسته رانشي. نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاذ قبوله کړې وه، خو سوال خو چې دی د ده په قبلېدو کې نه، سوال خو د هغې په قبلېدو کې و. اوس دې بې وقوف پلار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی. نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړی دی، خبره دا متعلقه ډایرکټر ده. دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دسخط متیاز هم کوي، متیاز کني تجربه وکړي. نو مال په حرام کې وایي چې وزیر صاحب کړی دی، خو هسې تاسو یو ټلیفون ورته وکړه وزیر صاحب کړی دی. ما دا ما ته ووایه چې دې وزیر یې درته زه وکړم، دا راته ووایه وزیر کړی دی. اوس ته به وایي چې بیا به خلقو ته وایي چې د وزیر په دسخط شوی، زه لار نیسه لار لنډوه، د وزیر دسخط شوی شی چې مال رانږدې کو په لتو به در باندې وخېږي. عرض مې دا و چې داسې وزیر نه و. هغه له چې درخواست ورغی نو ورته یې وجړل او ډېر یې وجړل. دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی. زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړي چای کړی وي، نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو یې ورته ډزې وکړې وي کلاشنکوف باندې. هله وی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 ډا. اوس سړی چې د ویاڼۍ خبره راشي ما پسې را منډه کي چې دا دروغه ته به لږونه وایي چې دا ویاڼۍ لږه صفا کي چواړي ګنده کړې، مالا وزیر پسې رېځه که نه چاته دې چې ډزې کړې هغه ته هغه پسې ګرځه که مالا وی. اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي، بارها هم کتلي. وزیران دې ته نه وایي، حکومت دې ته نه وایي، حکمران دې ته وایي چې درخواست ورغی او هغه شعرونه یې پړاو که چې نن نه 100 کاله مخکې ده ویلي چې الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه. ورته وجړل چاو په ما داسې وخت هم تیر دی چې ما د لوږې نه ځان له مرګ غوښتو، نو 200 روپۍ را واغستې
وسوا او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو، ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي، هغه بوټي کې 7 وږي وشي، 7 وږي او هر وږي کې سلسل دانې نو یو په 700 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 700 دله درکړي او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکي ای هیره نه څوک چې د چا نیکي هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانه کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت دی او رذیل چې نیکی دی ور سره کړي نو بیا غټ کاڼ هم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې وله چې خلاصې به وشي قرض دی ورکو پخوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان ورته کور دې وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دې وران شه خزی انسانیت تا گوره ابل ورد یو خزر آلا ویل 2 کاله اوشو ز وطن ته تللی وم او د دې دکاندار ما باندې 8 نه پاتې وې په دوايي کې 8 نو 2 کاله پس رالم مال چې هغه 8 نه ورکم اسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګری به دوی به اوسې بیا به منځګزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردې واوري یو پیسې دي چې پردې خړلې یو پیسې قیامت کې بدل ته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسې ده ارو دل اور کنو بیا وای چې دې منډه کې پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسې راوچته کی پاس چې راځي بیا به تی پریوزي نو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسې نن پردې مال خورل خو زمونږ د مور پای دي نن تو ګور استا په دې ملک څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نا اهله حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکې تاواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې
وکي او دوی تخپل ملک ملو شي. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم او 1.5 میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم دی. که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک. پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستې، پړت او به تختې. 50,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ورسره وکړه، جرګه ورسره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه. ته څه دپاره حکومت یې چې زه هغه سره جرګه وکړم؟ ته څه دپاره جرګه ورسره وکړه؟ نو عزیزانو زما اړه قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بلکل مایوس او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کوم ملک دا ظلمونه کېږي. دا څه د انسانیت خبره ده؟ دا څه د سړیتوب خبره ده؟ غل دی، غل دی، غلا یې وشو، غلا غلي ونیو، غلي ونیو. سړي وویل زما کور یې وران کړی دی. غلي ونیو، جي کیس پې رجسټر دی، کیچ پې رجسټر دی تاڼه کې، کیچ پې رجسټر دی. کچرو ته به لاړ شي او کچرو کې به وکیل ونیسي او کیچ پې رجسټر دی، پلدی کول یې وران کړی دی او په غل به مقدمه چلیږي او بیا شمیاشت تاریخونه به وي. 2-3 کاله کې به غل پوټ راخلاصي، پردی کور یې وران کیچ پې رجسټر. ما ته پته ده ستاسو کیسونه رجسټر شو. عزیزانو عرض مې دا خدای رانیولي، قوم د قوم خدای رانیولی دی او انشاءالله نور به م رانیسي، نور به م رانیسي. د ځان تماشې به کوئ، نور به م رانیسي. خدای سره په ډزو یې. د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی. مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي. د خدای او ستاسو جنگ دی. خدای یو څه وایي او ته بل څه کوې. تاسو خیال راغی؟ قوم د قوم خدای نه سرکش وبه. هغه ورځ یو کور دی زما ورسره ډېره همدردي وه، ډېره همدردي. دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورم د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي. هلکه دا څه کوئ؟ دا بیګامه سي او دغه راوړی وله غوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي؟ بس د هلکانو څه شغل مغل جوړ کړی، وی سی آر یې کور ته راوړي. دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی، دومره د بد لیوه زوی به بل څه وکړي.
غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته اریان شو وتا خدای تبا کا چې تبا شو